زما محترم دریم نمبر خبره د وضو فرائض دي چې آیا په وضو کې څو څیزونه هغه چې کوم دی فرض دي. نو محترم دا خبره یاد ساتل پکار دي چې کله د وضو په فرایضو کې یو فرض هم هغه په صحیح طریقې سره ادا نشي نو هغه وضو به نه کیږي، هغه وضو به قابل قبول نه وي. او چې کله وضو په صحیح طریقې سره ونشوله نو بیا مز جایز نه ګرځېږي. څنګه چې مخکې روایات موږ ووې مفتاح الصلاة الطهور او بل روایت کې موږ وویل لا يقبل الله صلاة بغیر طهور، د طهارت نه بغیر الله مونځ نه قبلوي. نو ضروري ده چې دا مسله موږ په غور سره واورو. د وضو چې کم فرایض دي دا موږ زده کو او خصوصا دغه فرایض په صحیح طریقې سره ادا کو، ځکه چې د هغې په ترک سره او په صحیح طریقې سره د نه ادایګۍ د وجې نه به وضو نه کیږي. چې وضو نه شوله نو بیا به مونځ هم نه کیږي. نو محترمو د وضو په باره کې قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. اے مسلمانانو مؤمنانو کله چې تاسو د مونځ اراده وکئ او مونځ له ورځئ مونځ ته ودرېږئ نو فاغسلوا وجوهکم خپل مخونه ووینځئ وایدیکم الی المرافق او خپل لاسونه د څنګلو پورې ووینځئ او وامسحوا برؤوسکم په خپلو سرونو باندې مسح وکئ وارجلکم الی الکعبین او خپلې خپې د ګیټو سره دا ووینځئ. محترمو د دې آیت مبارکه نه د وضو څلور فرائض معلومیږي چې وضو کې څلور فرائض دي. نمبر 1 مخ د خپلو حدود سره یعنی د مخ چې کوم حدود دي دا وینځل. نمبر 2 لاسونه د څنګلو سره وینځل. نمبر 3 د سر مسح کول. نمبر 4 خپې د ګیټو سره وینځل. دا د وضو څلور فرایض دي که په دې کې یو هم په صحیح طریقې سره ادا نشو وضو به نه کیږي. محترمو نمبر 1 فرض په دې کې دی مخ د خپلو حدودو پورې وینځل. د مخ حدود علما فرمایي هغه د دې کم ځای نه چې د انسان دا ویښته شروع کیږي د دې ویښتو د یخ نه والا د ځینې نه لاندې چې کوم اډوکې غونډه کېدی د دې ځای پورې داسې د مخ حدود دي او په پلنوالي باندې د مخ حدود د یو غوږ د دې ځګي نه والا او د دې بل غوږ د دې ځګي پورې دا د مخ حدود دي. داسې ګول سراسري د مخ وینځل دا چې کوم دی نو فرض دي. اوس که څوک په صحیح طریقې سره مخ ونه وینځي او په مخ کې ته څه بعض ځګونه وچ پاتې شول نو د دو وضو به پورې نه کیږي. او دویم نمبر هغه لاسونه د څنګلو پورې وینځل. نو په دې څنګلو د لاسونو کې چې کم دي چې دا اډوکې دي دا اډوکې وینځل دا پکې فرض دي، یعنی په دې باندې به اوبه مونږ را اړو. بعضې خلک وضو وکړي لیکن دا ځګونه د ده نه وچ پاتې شي نو که چېرته کې دا ځګونه وچ پاتې شول نو بیا به هم وضو نه کیږي. او دریم نمبر فرض په وضو کې مسح کول دي. د سر مسح کول په وضو کې فرض دي. اوس سوال دا دی چې د سر مسح په څومره مقدار کې فرض ده؟ آیا د ټول سر مسح کول فرض دي او کدا د سر په بعضو حصو باندې مسح وکړی شي نو هغه به کافي وي؟ نو په دې باره کې د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې د سر کم سے کم څلورمه حصہ مسح کول فرض دي. دا سر څلور حصې کړل شي مخکې شاته خی طرف ته او ګس طرف ته نو کم سے کم د دې په څلورمه حصہ باندې مسح کول دا فرض دي چې که سړی د سر په څلورمه حصہ باندې مسح وکړي نو د دو هغه فرض به ادا شي. او په دې باندې د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله دلیل د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمل مبارک دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سر په څلورمه حصہ باندې مسح کړی ده. دی باندې احادیث چې یار نبی علیه الصلاۃ والسلام د سر په څلورمه حصہ باندې مسح کړی ده او د کومه چې حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله استدلال کوي نو په بعضو روایاتو کې الفاظ د ناسیه راغلي دي او په بعضو روایاتو کې الفاظ د مقدم رأسه راغلي دي. مقدم راس هم د سر څلورمه حصہ جوړیږي، یعنی د سر پر مخکنی حصہ باندې دا سر مونږ څلور حصے کو یو حصہ مخ ته شي یو حصہ شاته شي یو حصہ خې طرف ته یو حصہ ګس طرف ته نو په دې مخ کې حصہ باندې پیغمبر علیه السلام مسح کړی دا او ناسیه هم د مخ کې حصے ته ویل کېږي مقدم راس ته ویل کېږي.
د باندې حضرت امام ابو حنیفه رحم الله چې د کوم روایتونو استدلال کوي نو یو حدیث امام مسلم رحمه الله خپل کتاب جلد 1 صفحه نمبر 134 کې او امام ابو داود رحمه الله په ابو داود شریف جلد 1 صفحه نمبر 20 کې د حضرت مغیره بن شعبہ رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړی دی او په هغه کې الفاظ داسې راغلي دي ومسح بناصیته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ناسیه یعنی د سر په څلورمه حصہ باندې مسح کړی ده. بل حدیث ابو داود شریف جلد 1 صفحه نمبر 20 باندې دی. دغه رنګ امام حاکم رحم الله په المستدرک علی الصحیحین کې جلد 1 صفحه نمبر 169 باندې روایت نقل کړی دی او امام مسلم رحم الله په جلد 1 صفحه نمبر 134 باندې حدیث نقل کړی دی. هغه حدیث د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمائے قال رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضأ ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولیدو چې وضو کول الى ان قال بعد کدا الفاظ اول فمسح مقدم رأسه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر په مخ کې حصہ باندې یعنی د سر څلورمه حصہ باندې مسح وکړه. محترم درم نمبر دلیل حضرت امام شافعی سے رحمه الله په خپل کتاب کتاب الام جلد نمبر 1 صفحه نمبر 26 باندې حدیث نقل کړي. حضرت عطا رحمه الله فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه او قال ناسیته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وضو کول نو د سر نه پګړی مبارک لري کړل اوچته وکړل او بیا په سر په مقدمه حصہ باندې یا په ناسیه باندې الفاظ راغلي دي یا د مقدم رأسه الفاظ راغلي دي د سر په مخ کې حصہ باندې مسح وکړه. نو د دې روایت نه هم معلومیږي چې کم سے کم د سر څلورمه حصہ په وضو کې فرض ده. او څلورم نمبر روایت دی باره کې د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث دی او دا حدیث امام دارقطنی رحمه الله خپل کتاب جلد 1 صفحه نمبر 107 کې نقل کړی دی. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای انه کان اذا مسح رأسه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بکلا خپل سر مسح کولا نو رفع القلم سوتا پوپای به اوچته کړل ومسح مقدم رأسه او د سر په مقدمه حصہ باندې به مسح کول. زما محترم دا به تور نمونه هغه روایت تاسو خدمت کې ما پیش کړل چې د کومه حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د سر د څلورم حصے په فرضیت باندې استدلال کوي. دا نور هم روایت راغلي دي چې هغه کې د سر څلورم حصہ دا ثابتيږي. نو زما محترم چې کم سے کم په وضو کې مونږه د سر څلورم حصہ هغه مسح وکړو باقي سړی د ټول سر مسح وکړي استیعاب. نو ان شاء الله د دې متعلق نور خپل مسائل هغه مخکې ذکر کوو چې دا څه حکم لري آیا سنت دي که مستحب دي څه حکم لري ان شاء الله هغه بوایو. زما محترم دې ځکه د وسو خبرو خیال ساتل پکار دی. نمبر 1 وضو کول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه یو پیرا تمام اندامونه وینځل هم ثابت دي لہذا یو پیرا بدن وینځل دا چې کوم دي هم سنت دي. دو پیری هم ثابت دي نو دو پیری وینځل هم سنت دي او درې پیری وینځل هم ثابت دي نو لہذا درې پیری وینځل هم سنت دي. محترم کچرته کې یو سړی یو پیر وینځي نو بیا د لاس مخ په باندې لاس راکاګل ضروری دي چې چرته وچه حصہ پدې کې پاتې نشي او دو پیری او درې پیری وینځل نو کچرته یو سړی یو اندام درې پیری وینځي نو دا به نور علی نور وي ځکه چې یو خو په دې سره د بدن تمام اعضاء په صحیح طریقې سره هغه ته عبور رسیږي او دویم نمبر په دې باندې با په درو باندې روایت او عمل راشي یو پیری به کوم داخل شي دو پیری به کوم داخل شي او درې پیری به کوم راغلي نو په درو باندې روایت باندې با عمل راشي نو دغه خبره دا خدا چې سړی هر اندام درې پیری وینځي. دیمه مسله محترم د دې خبرې یاد ساتل پکار دي چې په وضو کې بعض خلک خصوصا د یخنۍ په موسم کې ډېر په تادای سره وضو کوي نو د دې تادای کې بعض حصے هغه چې کم فرض وي په هغه کې وچ پاتې شي نو د دې وجنه د وضو باندې کېږي. نو چې موږ په وضو کې خیال ساتو په صحیح طریقې سره وضو کو. بعض خلک وضو کې د مخ د حدود د ځګونه ته پاتې کېږي د چانه د
لاندې تا طرف پاتې کیږي. نو چې دې باره کې مونږ خیال ساتو. خلق کله کله لاسونه هغه په تادی ووینځي نو دا ځګونه ترې پاتې شي، کله خپې هغه چې کوم دی په تادی کې ووینځي نو شاته پوندې طرفونه ترې پاتې شي. نو چې مونږ وضو په صحیح طریقې سره وکړو، پوره په اطمینان او تسلی سره وکړو، چرته کې د بدن دا هغه احسو کومې چې فرض دی په هغې کې وچه حصه پاتې نه شي، ورنه زموږ وضو به نه کېږي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای اسبغ الوضوء، وضو په صحیح طریقې سره کوي، ځکه فإن ابا القاسم حضرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم حضرت ابو القاسم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ویل للأعقاب من النار، یعنی هغه پوندې چې کومې وچې پاتې شي دا د جهنم حصه ده. نو چې په صحیح طریقې سره موږ وضو کوو. محترمو د مخ په حدودو کې یو مسله دا هم یاد ساتل پکار دي، کوم حدود چې مخکې موږ بیان کړي دي نو د هغې حدودو دپاره دا هغه وخت کې حکم دی چې کله د انسان په مخ باندې یا خو ګیره نه وي یا داسې ګیره وي چې هغې کې دننه دا سرمن ښکاري، نو دننه سرمن ته اوبه رسول او دغه حدودو ته اوبه رسول ضروري دي. خو که چېرته کې د چا په مخ باندې داسې ډکه ګیره وي نو بیا دا کومه حصه چې د ګیرو نه خالي ده دا خو وینځل ضروري دي، او کومه حصه باندې چې ګیره ده نو په هغې کې به بیا خلال کوي او بیا هغې سرمن ته اوبه رسول دا ضروري نه دي. بله مسله محترمو، که چېرته کې د چا نوکونه غټ وي او په دې کې یا خیرې انختې وي یا په دې کې اوړه هغه انختې وي او وچ شوي وي پکې، او چې کله دا سړی وضو کوي او د دې نوکونو لاندې یخ ته د دغه څیز د وجې نه اوبه نه رسېږي نو ګوره وضو به نه کېږي. لہذا نوکونه واړه ساتل پکار دي او نوکونه صفا ساتل پکار دي چې د هغې داسې څیزونه پکې نه پاتې کېږي چې چېرته کې د وضو دپاره مانع جوړ نه شي. نو چې موږ په صحیح طریقې سره د بدن هر عضو ته چې کوم په وضو کې فرض دی اوبه ور ورسو. نو که د چا اوړه په نوکونو کې وچ پاتې شوي یا خیرې وچ پاتې شوي د هغې لرې کول پرې ضروري دی چې وضو هغه وشي. او محترم یو مسله دا یاد ساتل پکار دی چې د وضو او د طهارت نه بغیر منځ کول، سجده تلاوت کول، نماز جنازه کول، د کعبه شریفه طواف کول او دغه رنګه د قران مجید د هغې په لاس کې راغستل او مسح کول دا جایز نه دي.